مزمزة والاستنشاق في الجنابة. امام بخاري رحمة الله عليه باب دي چې مزمزه او استنشاق نه په جنابت کې، یعنی معنا دا ده چې په حالت د جنابت کې ته اودس وکړې د غسل لپاره، نو هغې کې مزمزه او استنشاق کې به لږ زیات کوشش کوي. د دې وجې نه بعض علماو دې ته واجب ویلي ده چې مزمزه او استنشاق دا په جنابت کې لازم دی. دې کې به لږه زیاته مبالغه کوي، زیات کوشش کوي. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثتنا ميمونة بيان کړو موږ ته میمونی ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها قالت داوی سببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا ما راړولې وي د نبی علیه الصلاۃ والسلام لپاره اوبه د اودس، ما ورته اوبه راواړولې نو فأفرغ بيمينه على يساره، پس راوایړول په سبب د ښي لاس باندې او په ښي لاس باندې په ګس لاس باندې اوبه، په ښي لاس یې اوبه راواخیستې په ګس لاس یې واچول. فغسلهما او یو نسخه په غسلها هم په ګس لاس یې وینځه، او چې هما شي نو ډېره ښه ده، دواړه لاسونه یې وینځه. ثم غسل فرجه، بیا خپله شرمګه ووینځله. ثم قال بيده، بیا یې اشاره وکړه په لاس باندې په ځمکه، نو دا لاس یې په ځمکه راغی. قال بيده دا معنا په لاس یې ویلې نو لاس یې راښ کړه په ځمکه، دا یې نو په مسحها بالتراب، مسح کړه د لاس په خاورو باندې. ثم غسلها، بیا یې ووینځه. ثم مزمزه واستنشقه، بیا مزمزه وکړه او دا ترجمة الباب دی. ثم غسل وجهه، بیا یې مخ ووینځه. وافاض على رأسه، اوبې راواړولې په خپل سر باندې. ثم تنخى، یا لرې شو د دغه ځای نه، نو په غسل قدميه خپې ووینځلې. ثم اوتي بمنديل، بیا راته وکړه شو نبي علیه الصلاة والسلام ته په تولیه او رومیال باندې، او همدې حضرت میمونې ورته پیش کړه. نو فلم ينفذ بها، په هغې باندې ځان اوش نه کړ، هغه کپړی ځان اوش نه کړ، یعنې هغې ته واپس کړ. د دې وجې نه بعضې خلکو دې ته مکروهه ویلې ده، خو اصل خبره دا ده چې نبی علیه السلام میمونې ته چې دا کله واپس کو، نو مطلب د پیغمبر خدا دا و چې دا د ګرمۍ زمانه وه، نو اوبه نه وچوم یا بدن یخ. دا هم په حدیث کې راغلي چې او بعضې خلکو مشرانو دا خبره کړې ده چې دا اوبه به تللی کېږي، په ټول کې به راځي. نو د هغې لپاره خبره دا ده چې جمهور علما وایي چې دا ټیک خبره ده، خو که دا ته په کپړه باندې نه وچې، نو دا خو په نور به وچېږي، د بدن د حرارت د وجې نه اوبه هسې وچېږي، نو بیا خو په وزن کې فرق راځي. د دې وجې نه د نبي علیه السلام عام عادت دا پیش شوی دی، چې د هغې عام عادت دا و چې کپړه یعنې تولیه به استعمالوي، او کله چې نه استعمال کړی لکه د حضرت میمونې نه یې وانه ایسته، نو دې کې ډېر احتمالات دي. دا کپړه پاکه نه وه، د ګرمۍ موسم دی، پیغمبر پاک ځان نه وچاو، د اوبو په بدن باندې چې بدن یخي، او نور هم ډېرې وجې دي. نو دا
بابو مسح اليد بالتراب. اني وصلت په حدیث کې ټکی راغی چې نبی علیہ السلام په ځمکه باندې لاس راخ، نو امام بخاری په دې مستقل غره باب نو وایي چې باب دې ثابت په بیان د مسح کولو د لاس په خاوره باندې، ولی لتكون انقى، دې لپاره چې د الله څخه پاک شي، لکه ابوی پر خاوره باندې خځي دا د سپي هغه چې په کوم لوښي کې خوله وي او هغه د انځلو مسله ده، نو په هغې کې یو ځل په خاوره باندې دی د هغې چې کوم تحقیق شوی دی، نو چې دې سپي چې کوم زهریله اثر دی دا په هېڅ شي باندې نه لرې کېږي سوا د خاورې. په دې خاوره کې داسې خصوصیت الله کوي. نو دغسې د خپل لاس چې په خپل ځان باندې ګنده کېږي د دې د صفایۍ دپاره هم بهترینه دا طریقه ده. دې وجې نه امام بخاري وایي دې دپاره چې د الله څخه پاک شي، لتكون انقى، چې د الله څخه پاک شي. حدثنا عبد الله ابن زبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة. نبي كريم غسل قود جنابتنا فغسل فرجه بيده، خپل خاص اندامي وخپل لاس باندې ووینځه، ثم دلك بها الحائط، بیراخ کدا په دیوال باندې، ثم غسل ابيه ووینځه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، بیا اودس وکړه په شان د لمونځ د اودس د مانځه. فلما فرغ من غسله، کله چې د غسل نه فارغ شو نو غسل رجليه. باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر يا قذر غير الجنابة یا غیر الجنابة. امام بخاری باب دی چې آیا دنکۍ به جنوب سړی خپل لاس په لوښي کې په خوا د انځلو د لاس یو سړی په جنابت کې دی، اوبه پرتې دي، دې دې اوبو ته د انځلو نه د لاس انځلو نه مخکې لاس ور دننه کولی شي که نه؟ کله چې په لاس د باندې ګندګي نه وي، ښکاره ګندګي سوا د جنابت نه، یعنې جنابت دغه پلیتي معنوي پلیتي ده، حکمي پلیتي ده، په ظاهر کې خو شته نه، د دې نه علاوه نوره پلیتي نشته. او بیا وایي چې وادخل ابن عمر وبراء بن عازب يدهما في الطهور. دنکړی و عبدالله بن عمر او براء بن عازب رضی الله تعالی عنهما خپل لاس په خپلو اوبو کې، ولم يغسلها او ولم يغسلهما، دواړو وینځلي نو، لاس یې وینځه او دقسې په اوبو کې ښکته کړه، ثم توضأ بیا اودس وکړه. ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا، او بات بنه ګڼه عبدالله بن عمر عبدالله بن عباس بأسا بما ينتزح من غسل الجنابه، هغه چې داری کېږي د لامبلو د جنابت نه. یو سړی لامبي په ځان باندې اوبه راچوي او د هغې هغه نرۍ هغه په یو شي باندې لګي، هغې له به اعتبار نه ورکړو چې دا په دې پورې کوي کېږي. په دې پوهېږئ؟ دا حکمي پلیتي ده. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن قاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. عائشة أم المؤمنين وايي چې اومزه او رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام چې موږ به غسل کوو د یو لوښي نه، تختلف ایادینا فیه، نو ګډوډ کېدل به لاسونه زموږ په دې کې، یعنې ما به لاسونه ورننه کول
ما پس پیغمبر لاسونه دن نکړ بیا مار پیغمبر په لاسونه پس ما لاسونه دن نکړ دا اختلاف معنی ده يختلف حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة قال بش النبي عليه الصلاة والسلام جنابتنا لامبل غسل يده لاس بأوينزلو بس حديث دون شو حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة ومزا لامبل بما أو نبي عليه السلام ديو لوخنا أو دا لامبل بمون دي جنابت نكوله أسد زان دي خوله دي پار بنو وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله او دا عبد الرحمن يقول قاسمنا هذا خپل پلار قاسمنا او قاسم د عائشة وراره دی هذا خپل ترور عائشة نه نقل کړي په مثل د دې حدیث باندې دا کوم متن چې موږ مخکې حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك دا عبد الله واي شما واورد لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه پیغمبر اسلام او یو بیبیانو لدنا يتصلان من إناء واحد غسل کاو د یو لوخینا او زاد مسلم زیاد کړی دي او وهب بن جرير د شعبنا من الجنابه يعني يغتسلان من إناء واحد من الجنابه باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل امام بخاری باب دی پبارد آگا چاکی چراڑی پخی لاس باندی اوبو پگس لاس راواری پخی لاس روچتی کی پگس راواری او دا پا غسل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانا قال حدثنا أعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث ميمونة لور د حارثة د نبي عليه السلام بيبي ده او د مؤمنانو مور ده قالت داوي وزعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا یا غسلا کیمه خود د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم لپاره وګړو غسل میں ہوتا دا پرون مونږ ویلو چې په دې حدیث کې دا امر رااله چې زوجه به د زوج خدمت کوي خاوند خدمت خدمت کوي او سترته او حضرت میمونه و ایمان نبی علیہ السلام ته پرده وکړه فصب على يده پیغمبر خدا راواړو په خپل لاس وبو فغسلها مره او مرتين دا لاس یو کرته وینځي یا دوه کرته قال سليمان لا ادري سليمان استاد وايي راوي الحديث چې زره کوئی غم چې ذکر الثالثه ام لا چې درې ځله په کې ذکر کړی کنه خو دې ذکر کې مرتين او مرتين دا راته پته لګی چې دا ثلاثه په کې ذکر کړی او کړی ثم افرغ بيمينه على شماله بخلاف اسلامي کو راواږي سے په ګسه راواړولې وغسل فرجه ولا شرمګای وینځلا ثم دلك يده بالارض بلا اسراح په ځمکه باندې او بالحائط شک دې دراوي چې وخت ډېر تیر شوی دی چې آیا په دیوالې راخکو او په ځمکه راخکو مطلب یو دی دوه ثم تمزمز واستنشق وغسل وجهه ويديه دې مزمزه وکړه استنشاق وکړه خلیته وبو اچولې دا مزمزه را پوزې ته واچولې دا استنشاق او وغسل وجهه مخې وینځه او لاسونه وینځل وغسل راسه سر وینځه ثم صب على جسده بیا وګور راوړل په خپل جسم باندې ثم تنحى بیا دغه نه لري شو وغسل قدمه خپل وینځلې وناولته خرقه ما کپڑا ورکړه ولا چې جزان پوش کوي وقال بيده هكذا ما دی ویلي مرکه
دا چره مرة فقال بيده هكذا ولم يردها او نبي عليه الصلاة والسلام إرادة نکدی لرا یندری استعمال لرا مانے وانے اس باب تفريق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جب لغدا وضوءه امام بخاری باب دی تفریق د غسل او د اوداس چې سړی بعضې اندامونه ووینځي او بعضې لا نه وینځي په دې کې وقفه کوي یا په اودس کې بعضې اندامونه وینځلي او بعضې په دې منځ کې پکې دمه کوي دا دمه کولی شي او که نه دا یاد ساتئ چې دونه اندازه باندې دمه کولی شي چې جفاف نه وي راغلی لکه ته مخ ووینځې په دې منځ کې بل کار شروع دونه وقفه ونه کوي چې لاسونه وچ شي دا مخ وچ شي نه چې دا مخ لا لوند دي او ته ورسره لاسونه اگر چې د عبدالله بن عمر عمل دا دی چې هغه په دې منځ کې به جفاف پورې به هغه پکې په منځ کې خبرې کولې او تاثیر یې خدا عام عمل نه دی دا یو صحابي عمل دی بس ذکر کېږي په باره د عبدالله بن عمر کې چې د به ووینځلې خپې به وینځلې بعدما جف وضوءه پس د هغې نه چې وچ شوي به وي اوبه د اودس په باقي اندامونو باندې په باقي اندامونو به یې اوبه وچې شوې وې هغې ډېر صورت کېږي حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أعمش عن سعد بن أبي الجعد عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة ويلي وزعت النبي صلى الله عليه وسلم ماءها كيف خذ للنبي عليه السلام توبه يغتسل به غسل بكاو فأفرغ على يديه رواه لتقل لا سنو فغسلهما مرتين دود وزلي وينزل أو ثلاثة يادري زلي وينزل ثم أفرغ بيمينه إلى شماله برواه لتقلاس سروب فقصباني فغسل مذاكير وينزل خپل شرم غوړو لرا ما پرون خبره کړې وه چې مذاکیر جمع ذکر کړی شوه نو مراد ترې نه دغه اندامي مخصوصه او د هغه د متعلقات هغه سره د انډې منډې او خوشا دا ځای نه نو په دې معنی باندې دا مذاکیر دي ثم دلک یده بالارض بیا یې راخ کړ چې کوم دی او ویې مګه لاس په ځمکه باندې ثم تمزمز واستنشقا ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه راسه بیا یې سر درې ځله ووینځه ثم صب على جسده بیا یې اوبه راواړول په خپل بدن ثم تنحى من مقامه بیا د دغه ځای نه ایسته لرې شو فغسل قدميه باب اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد امام بخاری باب دی کله چې یو سړی د خپلې ښځې سره یو ځای شي اذا جامع د خپلې بیبي سره یو ځای شي ثم عاد الى جماعها بیا یې اراده لري چې دوباره د خپلې بیبي سره یو ځای شي یوه او ومن دار على نسائه هغه سړی چې د هغه ګڼې بیبیانې دي او په ټولو باندې چکر وهي فی غسل واحد د یوې خواله م ورغې د هغې حاجت یې پوره کړ بیا بلې له ورغې پورې کړ بیا بلې له ورغې پورې کړ او چې څلور یې بلې له ورغې پورې کړ او د ټولو نه وروستو دې ته هغه دغه ویلی کېږي تداخل وي او د ټولو لپاره په آخر کې یو غسل کوي کولی شي که رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کړي دا تداخل وي اگر چې یو ځل نبي علیه الصلاة وسلام بیبیانو سره یو ځای کېده او د هر ځل د یو ځای کېدلو نه به برسته لامبل انس رضی الله عنه ورته وویل چې یا رسول الله خو دا داسې چل وکړه وړوکی دی دا خادم دی د کور سړی دی دا تاسو نن داسې وکړه هغه ویل دا
د نشاط لپاره ډېر ښه دی چې په منځ کې سړی ورته وشي پوهېږئ په دې باندې نو ځکه وایي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي ويحيى ابن سعيد عن شعبة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال ذكرته لعائشة ذكر كما عائشة ام المؤمنين قول عبد الله بن عمر چاغا يوم كي ویلي ما احب ان اصبح محرما او انزا تیبا زدا نه غواړم ما ته دا خوښه نه ده چې سهار کما او ما نیت وتړم او زمانه خوشبويي ځي یعنی د حج نیت تړلو نه مخکې ما له خوند نه راکړي چې اتر په ځان پورې کړم دا قول دی د عبدالله بن عمر دا چا عایشې ته وویل عائشة ام المؤمنين ورته ویلي فقالت عائشة ويرحم الله أبا عبد الرحمن فعبد الله بن عمر دې خدای رحم وکړي دا دې څنګه خبرې کوي كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما به نبي عليه السلام له خوشبويي ولګوله ويطوف على نسائه شکر به په خپلو ښځو ولګو یعنې ټولو څخه به یو ځای شو ثم یصبح محرما چې سهار به یې وکړو احرام به یې وتاړه ینزح طیبا خوشبویي به ترې راتلله څنګه عبدالله دا خبره چې ما احب مطلب دا دی چې حاجي د نیت تړلو نه مخکې عطر لګولی شي پوهېږئ که او بیا که د نیت تړلو نه وروستو د نه بوی ځي نو ځي دی خو د نیت تړلو نه وروستو بیا خوشبویي نه کوي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة كان حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وہ نبی علیہ السلام چکر بے وہاں پٹولی بیبیانو باندی په یو ساعت کې او مراد په ساعت سره زمانه ده په یو زمانه کې د شپې یا د ورځې او هن 11 بیبیانې د پیغمبر خدا 11 په 11 باندې دا نهي بیبیانې دي او دا دوی وینځي ماریا او ریحانه دا وینځي قال قلت لأنس او كان يطيقه دی وی ما انس رضی الله عنه نه تاسو کو چې نبی علیہ السلام دې طاقت لرله لکه یو رسول صفه یو سات کې یو ځای کېدل قال انس ویلي كنا نتحدث من صحابه و بخپل منس کې خبره کوله چې انه اعطي قوه 30 چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته طاقت د 150 سړو ورکړل شوی دیر یعنی په 150 سړو کې چې د دې عمل قوت څومره دی دومره په نبی علیه الصلاة والسلام کې ځان دی نو دا یولس په پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم کمی او دا دې وجه دا ده چې پیغمبرانو علیه الصلاة والسلام ته الله د دې قوت زیات ورکړي او دې وجه نه چې کوم ځای کې تقوا وي زیاته البته شهوت زیات کارامد پرې پوهېږئ په دې خبره ځکه چې په حرامو پسې سړی نه ګرځي نو په خپلو حلالو باندې چې کوم دی نو بیا د هغه زیاته دلچسپي د خپلو حلالو سره او چې دا اوتو بوتو پسې ګرځي نو هغه بیا د خپلې نه خبر نه چې هغه څه کوي دی په پردو پسې ګرځي هغه په هغې پسې پسې ګرځي او دا چې پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام
داسې یو روایت مې ذهن نه تېر شوی دی چې پیغمبرانو علیهم السلام ته الله تعالی د 120 یا د 100 جنتیانو دغه ورکړی قوت ورکړی دی دومره قوت او یو جنتی چې کم دی نو د هغه بیا بې شماره قوت دې وجې نه د حضرت سلیمان علیه السلام بیبیان یې وینځي تقریبا 300 ته رسېدلي دونه ګڼ بهرحال خبره ما دا کوله چې وکانه یطیقه ای رسول الله دا طاقت لاره نو دی وایي انس كنا نتحدث من صحابه په خپل منځ کې دا خبرې کولې چې انه اعطي قوة 30 نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د 30 کسانو قوت چې کوم دی ورکړی شوی دی دا ګورئ وفي الصحيح بإسماعيلي قوة 40 يعني سلويخ تنو قوة ورته ورکړی شوی دی وفي الحلية إنه أعطي قوة 40 كل رجل من رجال أهل الجنة هذا ما يكسو بيسوي دا غلطة بقولها يعني سلويخ كسانو جنتيان قوة وتا الله تعالى ورکړی هر یو پیغمبر او في الترمذي وصححه أن قوة رجل من أهل الجنة ك100 رجل وبیا دا خبره ده چې د یو جنتی د الله تعالی د سلو سړو په دنیا کې چې څومره قوتي نو الله تعالی یو جنتی له د سلو سړو قوت ورکړي اوس 40 لا په څو کې ضرب ورکړي یو پیغمبر ته څومره قوت الله تعالی ورکړي دیګای پرې خبره ها او دا چې دا اغیار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دا چې او د دونه غني خزي دا خو د هغه د قوت په مقابله کې عشیر نه دی دیګای پرې خبرو کنه ك100 رجل وقد قيل من اتقوا الله فشهوته أشد تاسو موجود وإذا خبر شوی دا چې څوک د الله نه ډېر یېږي دا شهوت د ټولو خلکو نه زیات پیږي پوهه عمر هغه نقطه تاسو ته ویله چې سړی د حرامو نه پرهیز کوي نو په خپلو حلالو کې بیا د هغه ډېره دلچسپي لکه چې هغه حاجت په حلالو کې بیا خپل پوره کوي او چې هغه په اوتو ګوڅې پسې ګرځي نو هغه پرېږده خو د هغه مثال خو د حیوان باب غسل المزي والوضوء منه امام بخاری باب دی لامبل او یا انزل چې کوم دی د مزي او دس کول دی یعنی معنا دا دی چې په جامه باندې کم دی کې پریوتا په بدن پریوتا نو هغه ځای به ووینځي او دس وکړي په دې کې غسل نشته مزي اصل کې یو ګودي چې په انسان باندې راځي سړي باندې په هغه وخت کې چې د خپلې بیبي سره لوبې کوي نو په سړي باندې اوبه راځي هغې ته مزي وایي او د دې کې د علي رضی الله عنه مشهور حدیث دی حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زائدة عن ابي حسين عن ابي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجل مزار علي وزي وسلم كثير المزي وما باني مزي ډېر راتله او د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم لور بی زمانی کا کې وا نو ماره پیغمبر خان برابر است پوسټ شو کوي حیا ده ونی لکه چې د خپل خځې سره د غب شپ په وخت کې راځي نو فامرت رجلا مقداد رضی الله عنه له بل ذکر راځي هغه ته مې وویل چې ته د ما لپاره تاسو يسأل رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا ما ولي په خبره نه کول مکان ابنته
د وجې د موجودوالي د لور بیبي د دنه په نکاح زما کې نو پس هغه هغه تپوس کو په کاله توزع واغسل ذکره او د سوکا او د خپل خاص اندام وي بس باب من تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب امام بخاری باب دی دا هغه چا په باره کې چې ځان خوشبويه کی او بیا غسل کوي دا څنګه اول په ځان باندې خوشبويو لګي بیا وروسته غسل کوي او وبقي اثر الطيب او دا دغه نرستو اثر د خوشبويي پاتې شي ایا دا څنګه دا خو دا حاجی ته ضرر نه ورکوي اوس تیر شو مخکې نه ورکوي عبدالله زوی د عمر وویل چې زه محبوب نه ګڼم عایشې تعجب وکړ چې ما به رسول الله صاحب خوشبویه کوو په بیبیانو به یې چکر ولګاو او بیا به یې وروستو چې کوم دی ولامبل او سره مې نیت وتاړه او خوشبویي به ترې کړې د نبي علیه حدثنا ابو نعمان قال حدثنا ابو عوانه عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال سالت عائشه وذكرت لها وما تقوس كل عائشة وما ورت ذكر قول ابن عمر استير شو مخطر قول ابن عمر شغد سواي ما احب ان اصبح محرما انزح طيبا شزدي ز محبوب انا كان زدي سار كما او زدي نيت قطلما او زدي ما نبي خوشبوي بويزي وقال عائشة انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بخوشبويه کا پیغمبر ثم طاف في نسائه بقول بیبیانو کو چکرو لگاو سو بے اولامبل ثم اصبح محرما بے سار کو او بحالت الاحرام حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كأني انظر الى وميز الطيب ويكتبواي هغه پړک د خوشبويي ته په مفرق النبي صلی الله علیه وسلم په زید جدا کولو د وختو پیغمبر اسلام خو سر پیښه وکړه نو دې باندې سر به نیم د سره او نیم د سره دته مفرق وي دا مفرق نبی عليه الصلاه والسلام ته ما قتل د دې سر په دې بیلتون په ځای باندې دا خوشبويي ولا کېدل او کړی دیګي په دې باندې وځه کوي انظروا زما وقتل هغه پړکوالی د خوشبويي ته په مبرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم او حال د نبی عليه السلام محرم ان شاء الله باب تخليل الشعر نما بیا سبق